سعادت خان پوښتنه به کومه وي د کرپشن نه پاکه صوبه په میرټ باندې برتۍ ټرانسفر پوسټینګ څه وینې په دغه صوبه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اشرف خان وروره، زما نه زیاته تا ته ښه پته ده. دې وخت سره وګوره، کرپشن د حد نه سیوه. د هغې نه علاوه د زکات پیسې څوک نه پرېږدي. په زکات کې کرپشن کیږي، سرکاري ملازمینو له ترې ورکوي. ښه دغه لا پرېږده، د سټوډنټس لپاره راغلي دي چې یاره دا د هغوی وظیفه ده، وظیفه وله ورکوي. نو په هغې کې هم صاحبه نیمې چې کومې دي یا کوم چې وله راوباسي هغه ترې واخلي. سټوډنټ ته چې رسي نو خو یا 10,000 یا 15,000 باقي ته دغلته والي. ښه جهیز فنډ، دا د جهیز فنډ کې سي چې صاحبه زما نیمې ښه خورکۍ ته واخله او دا نیمې چې کومې دي د دې تپوس مه کوه. نو دقه حل دی الف خان وروره. مخکې د دې یعنې را شروع شوي دي د دوی خو یو خو صرف چې تګ دی نو تر د اسلام آباده پورې دی، چې تګ دی نو تر د اسلام آباده پورې دی. د خدای نیکو بندیانو د خپل قام له څوکې دوی له څه غم وکړي، دا غربت څه امره شو، دا ګراني څه امره شوه، A to Z چې هر څه دي، نو په دوی باندې د خدای تعالی پکار دي چې تاسو پرې رحم وکړئ. خدای پاک تاسو له د اختیار درکړی، نو د دې دپاره یې درکړی چې د غریبو خیال وساتئ. په دې 14 کاله کې څه وکړل؟ هېڅ نه، هېڅ څه وکړئ. ته دا اینې دا ګورې، دا روډونه، دا هر څه چینې، دا مقه د عوامي نشنل پارټۍ د وختو دي او وقت دي. که یونیورسټۍ ګورې، که کالجونه ګورې، که هسپتالونه ګورې، A to Z چې څه ګورې مقه د عوامي نشنل پارټۍ د وختو دي او وقت دي او وقت دي. دې قوم ته وایي موږ دله صحت کارډ کړی دی، علاج پرېږدي او بیا ټیم دله کړی. بالکل. نو چې صحت کارډ سي، صحت کارډ صاحبه زما هغې کې هغه هسپتال له ورکوي چې کومې نیمې دوی له ورکوي. دقه داسې صحت کارډ هلی دی. او بل تاسو د دغه تپوس وکړو، د بي آر ټي صاحبه دغه د جوړه کړې ده. په هغې کې چې کوم کرپشن شوی دی نو د هغې تا ته هم پته ده او د ټولې دنیا ته پته ده. څه یې وکړل؟ هېڅ هم نه. زه صرف دا ویم الف خان وروره چې دا دوی هر څه کوي، دا څه چې دوی کوي وایه دوی نه دغه نه دي خبر، دا چې دا دامره اختیار ورکوي ولې ورکوي. پکار دي چې په دې صوبه باندې زمونږ دا فیلډ مارشل چې کوم دی حاسم منیر صاحب چې دې پېړه خفه کړي چې یاره راشه په دې پښتنو خو به زه د اړه خفه کړم. نو نه، دلته کور کمانډر ناست دی، د هغه خپله خوښه ده چې څوک کینی، څوک سی ایم هاوس ته ننباسي او څوک ترې راوباسي. دوی هم لګیا دي په دې وخت کې فیلډ مارشل یې د سترګو ازغی دی بس په سوشل میډیا باندې. نو د فیلډ مارشل کردار ته د عمل دپاره څنګه ګوري؟ هغه شانتې چې هغه څه وکړل داسې خو څوک هم نشي کولی. خو زه صرف ورته دغه وایم چې حافظ صاحب لږ سوچ د پښتونخوا دپاره م وکړه، د دې پښتنو دپاره م وکړه. ته دا دامره کرپشن نینې، دا دامره څه چې کېږي ته دا نینې ښینې، نو چې ښینې خو یو ایکشن دې واخله پې که نه. ښه بیا د دوی د ورکر نه چې تپوس وکړي نو وي زمونږ چې چا سړی نو په جیل کې دی او ډېر ښه سړی دی. نه ښه سړی نو که ښه سړی نو جیل کې به ښه سړی راغی. بوټو صاحب هم جرنل ضیا راغی او د پانسۍ حکم یې وله ورکړ او پانسي یې کړه. ګنې هغه یو جمهوریت پسند انسان و، د ده نه په زر چونده خو نو هغه سره یې ولې داسې وکړئ او ده سره یې خو لا د هغې په رتۍ دا عمره هم څه نه دي کړی چې هغه عمره بد ده سره وکړي. که هغه عمره بد یې ده سره وکړل نو کیدی شي دی دا وطن څه چې هر څه پرېږدي. نن چې تا د صوبې ذکر وکړو نو لاول ملنګ و، بیا مسکین شو، بیا ینګ شو، بیا دبنګ شو، بیا دبنګ شو، بیا ینګ. دا خو به باندې مسلط کړي د جیل نه که نو بلې ده و خو را خو دې کوي خو اوس یې په خپله چل نه ورځي، اوس یې په خپله چل نه ورځي چې ده سره اوس زه څه وکړم. یو خبره مې واوره جانه، دا پاکستان دی او په پاکستان کې پښتونخوا ده. دلته چې ورته څه جرنیل صاحب وایي دی به هغه کوي، دی د هغې نه ګام هم نشي اخیستی. دی څه امرزه له دې اډیالې ته لاړ، ده ملاقات وکړی شو عمران خان سره، او که نه ده کې لږ سوچ وي او لږ عقل پکې وي نو دی به تللی و، دی به پرایم منسټر سره جوړ توړ چې سالک کوي.
پرایم منسټر سره به ناست و، په ښه طریقه به یې د ده څه لار رایستې وه. دا نه چې په درنو او په جلوسونو به د دې حل راوباسي، نه یې ورداسې چرې هم نشي کېدی. که ښه لار یې واخېسته، د جرګې لار یې واخېسته او په ښه سمت لاړ او دغې خلکو کې کېناسته او په جرګې وله څه سیسټم وکړه، نو دغه ده ګنې ډېره ګرانه. ډېره